بعضی کسان به تاسو ته د کافرانو نیک عملونه ستا ایمان سره په مقابله کې ښیي، وایي مړه ته څنګه ایماندار یې، کافر غلا نه کوي ته ځان ته مسلمان وې، کافر مثلا هغه رشوت نه اخلي او ته څنګه ایماندار یې. داسې خبره یو اعتبار سره غلطه ده او یو اعتبار سره صحیح ده. دی اعتبار سره که ته اصلي ایمان سره دا اعمال په مقابله کې ښې، نو چېرته عزتمندو چېرته غر او چېرته یو ذره، ایمان ډېر لوی شی دی. دا به د وړو وړو ګناهونو په مقابله کې نه پیش کې چې د یو سړي یو عمل ښه شو ته وایې مړه دا ایمان ستا کمزوری دی او ایمان دې نشته او د ده دا ښه عمل ښه دی. نه، ایمان سره یو شی مقابله نشي کولی. که دا کافر دومره ښه سړی دی نو دا د ټول نه اول په الله ایمان راوړي، ځکه ده باندې د ټولو نه لوی احسان د الله دی. که دا ځان ته ښه سړی وایي چې زه د دنیا ډېر ښه سړی یم، نو تا سره د ټولو نه ښه الله کړي دي. هر انسان سره د ټولو نه زیات عزتمندو نعمتونه چا ورکړي دي؟ الله. نو په انسان باندې د ټولو نه اول د الله منل لازم دي. نو هغه نه ته تپوس وکړه تا باندې د ټولو نه زیات نعمتونه د الله دي، نو الله ولې نه منې؟ که ته د انسان سره ښه کې نو دا د لالچ د وجې نه کې چې سبا دا ما سره بدونه کي. که ته د انسان سره غلا نه کې د دې وجې نه کې چې سبا زما مال څوک پټ نه کي. دې کې لالچ دی. ټیک ده، ښه خبره ده، خو لالچ پکې شته. بې لالچه مینه ستا الله سره ده چې الله تا په زور راکاږي نه، تا نه څه غواړي نه، او ته د دې باوجود په الله ایمان راوړې، نو ته اصل عاشق یې. نو دې وجې نه د ایمان د عشق لوی مقام دی. ایمان د عشق لوی مقام دی. دې وجې نه الله وایي والذین آمنوا اشد حبا لله. وایي خلکو تاسو ته پته شته ما سره د ټولو نه شدید مینه څوک کوي؟ وایي هغه مؤمن انسان کوي، مؤمن انسان کوي. نو دی وجې نه د کافران که ته د کفر عملونه ایمان سره توله کې، نو دا ګوره هېڅ توله نه خوري. په وړو وړو عملو باندې مسلمان مه غورځوه، ایمان مه غورځوه، دا ستا خام خیالي ده. ته لالچي انسان یې، د دنیا د یو څو روپو یو څو څیزونو د وجې نه ایمان سره مقابله کې دی. ها که د ایمان مطلب دی چې د ایمان معنی ایمانداري، عام چې کوم انسان ایمانداري معنی الی، یعنی یو سړي سره دروغ نه ویل، نو په دې اعتباراتو سره بعض کافران د مسلمانانو نه ښه دي. دا موږ تسلیمو، دا هم یو ځان له حقیقت دی چې په کافر کې دروغ شته، په بعضو مسلمان کې شته، په بعضو کافرانو کې نشته. دا موږ تسلیمو، خو هغه اصلي ایمان هغې سره به مقابله کې یو څیز هم نه پیش کړي. نو عزتمندو مسلمان به ایمان د خوف او د یری په منځ کې تیروي. کله به د الله نه ډېر یریږي او کله به د الله نه ډېر امید ساتي.